فمن بدله بعدما سمعه پس هغه انسان چا چې واورېدی وصیت ور بیا تبدیل کی فانما اسمه سوا د دین د هغه ګناه علی الذین پر هغه خلق دی یبدلونه سوک چې وصیت تبدیل کی ان الله سمیع علیم بشک الله رب العزت اوریدونکو دی او پیژندونکو دی فمن خاف من موسن پس هغه سړی چې و ویردی د وصیت والا په باری کې جنفن او اسمن بغیر طرفداری یا گناہ فاصلح بینهم داغو په درمیان کې صلح وکړه فلا اسم علیه پر هغه باندې یو گناہ نشته ان الله غفور رحیم بشک الله بخشی اور رحم کوي دا د سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 دی 13 آیاتو کې الله رب العزت د وصیت په باره کې حکم نازل کړي پدې کې الله رب العزت د وصیت صفائی بیانې قانون بیانې یاد وساتي وصیت هغه آیاتونه دي چې دا اول فرض ول بیا فرضیت منسوخ شو تلاوت باقی دي فرضیت ختم دي وصیت کول فرض نه دي موږ بیان کړ چې بعض ځای کې واجب دي په بعض ځای کې مستحب دي بعض ځای کې سنت دي بعض ځای کې مکروه دي بعض ځای کې ناجایز هم دي دا ټول تفصيلات موږ مخکې بیان کړی دي لہذا وصیت مخکې فرض بیا چې د وراثت آیاتونه رالو د وصیت فرضیت ختم سو آیاتونه او احکام باقی دي نن په آیاتو کې الله رب العزت فرمایي چې وصیت چې چا واوردی بیا مبدلوي بیا چې هر چا وصیت کی تبدیلی راوستا هغه غټ ګناګار دي د الله په نزدیک په دنیا کې په آخرت کې هم زموږ په معاشره کې بالکل بعینه دا شی روان دي فلار وصیت بدلول د مور وصیت بدلول عام رواج دي بیخی ډیره مسلې به تاسو له مخ لاره غلي زموږ مفتیان له مخ لاره راځي هر زوی قسمو ته تیار طلاقو ته تیار طلاق پر اخی قسمونه پر اخی فلار دا وصیت کړو اول خدای شی یاد وساتي وراثت د الله د جانب څخه معلوم دي هغه حصے هم معلوم دي حق هم معلوم دي خلق هم معلوم دي وراثت په وصیت باندې نه بدلی شي که څوک خپل زوی په وراثت کې محروم کوي دا غلط کار کوي دا وصیت درست نه دی لہذا زوی کا اپنا فرمانا دی پر غلط لار دی بل سزا ورکا وراثت الله ور کړی دی هغه د الله اختیار دی فریش ده ستا اختیار نه دی ته زوی د وراثت سم محروم کو زوی ته بل سزا ورکا بل سزا دا د الله اختیار دی الله ور کړی دی لہذا د وراثت په باری کې وصیت اور بیا چې دی واور دی پاغه کې تبدیلی دا ډیره غټه ګناه ده الله فرمایي ک چیر دا انسانان دا سیو کې چې یو صلح په مابینس کې راولي پلار راولار سو وصیت یو چې مازوی د وراثت څخه محروم دي بغیر طرفداري او بغیر څه ګناه کچیر هغه د خپل ورونو په مابینس کې صلح ورو کې د شریعت مطابق پر هغه باندې ګناه نشته د تبدیلی نه وای تبدیلی و دې توای چې خپل د جانب سمال کړي اور په دې کې یو خاص خبره په دې دواړو آیاتو کې وصیت لازمی وکړي وصیت بزرگانو کا ہوئی صحابہ کا ہوئی نبی کا ہوئی لیکن پر نور اعمالو کی پر نور طریقہ کارو کی پر نور شانو کی هغه وصیتونه کول لیکن دا وصیت خامخا وراثت زموږ خلک وصیت نه کوي کې چیر وصیت کوي د وراثت په باره کې قرآن وایي د وراثت په باره کې مو کو په نور شانو کې وکړه زموږ خلک په وراثت کې وصیت کې په بل شي کې نه کې ته په نور شانو کې وصیت وکړه زامن ته وصیت وکړه د نیک وکړه زامن ته وصیت وکړه د شر لارې غا زامن ته وصیت وکړه خپل بچانو کې حافظان او عالمان پیدا کول غا زامن ته وصیت وکړه د دین په لار کې خدمتونه غا زامن ته د نور شان وصیت وکړه خامخا خود وراثت وصیت نه دی وصیت وکړه لیکن په وراثت کې لازمی نه دی لہذا کستا مال چې زیات دی هغه مال په باره کې وصیت وکړي چې زما مال زما بعد دا رقم خرج کی الله دې د عمل توفیق راکړي